ربيع بن معاوية وجدات الحبما نبي كريم صلى الله عليه وسلم فأغطات بني علي يزوات شبه دواتنا دي تعمير بني علي سرقين ولي بدي وجد بيكما مرض ناسو سبي عرب مماليكا ولي داغي چې وکړه واده کېده په کور کې یا د کور نه بار یو مخصوص دی وو پټې وو باغ وو حشتا علا یا پټې وو یا بار به یو خاص دیو هلته به خیمه جوړه کړه هغه خیمه به ښه مزېداره مزینه کړه اعلا مزېدار ګلان او تزیین به پرې وکړو او بلکې هغې دپاره به هغوی ډېر محنت کړی دا خیمې دپاره ابې داسې ځای کې خیمه جوړوله چې هغې کې به خشته ګوټي هغې کې به علا اوبه وې آبشار به وکړي او که باغ به نو باغ کې به مزېدار ګلان به یې کرلي ګوټي به یې کرلي په دې منځ کې به خیمه جوړه کړه خیمه کې به دننه ښه مزېدار قالینونه واچول او به دننه مزینه کړه نو چې کله به جینۍ واده کړه نو خیمې له به یې بوتله نو یا یو میاشت یا پنځلس ورځې یا شل ورځې یا درې میاشتې دوه میاشتې هر څومره چې به دا جینۍ هم باغ خیمه کې وه دې به هغه خپل هنیمون چې ورته ویلې کېږي هنیمون ورته نوم سبا وایي هغه د واده مزې او چرچې هنیمون نه منې د واده مزې چرچې د واده هغه مزې چرچې به دې په دې خیمه کې حاصلې کړلې بیا به د هغې نه په خپل کور ته منتقل شو نو خلکو به وې بنا علیها الخیمه په پلان کې ښځې باندې خیمه جوړه کړله بنا علیها الخیمه یا بنیه علیه الخیمه نو بس اوس وروره د واده سره دا خیمه لازمه وه نو ذکر د لازم مراد دی نه ملزوم چې واده دی نو اوس که خیمه جوړه کړي او که جوړه نه کړي نو خلک دا واده نه تعویض په بنا سره کوي ٹھیک شو خبر اصل ورته دا لکه بني علیه البیت بنا علیه البیت ځکه چې واده سره کې کوټه ولا خامخا دا کوټه نه ده دا به خیمه وه مخکې ده غدا ته هغه ساعت بني علیه چې په ما د خیمې بنا شوي یعنې رمه واده شوي راغی فجلس على فراشي کېناستو فراش زما په مجلسې که مني ربیع د خپل شاګرد حاجت ته وایي ویې لکه څه چې راسره ناست چې ناست دی دقه علیه السلام راغله ما سره کېناست په دې بستر په جویریاتو تسیزه جاریتو چې جنکۍ وي ونې جاریه نابالغه جنکۍ یضربن بالسخط وهو تنبل چې ورته ویلې کېږي سخط تنبل وهو یندبن او ندبې یې وي ندبه د مړو مرضي ورته وایي مرضیه د مړو وي د هغه چا فضیلت مړه شو من آبائهن د آباو د دوی یو مبر دی آبا یوازې پلار نه وخه ځکه دا معوض مړو معوض پکې مړو او سي ترونه مړو او سي نیکونه مړو حتی قالت جاریة یو جینۍ پکې دا ووي وفینا نبی یعلم ما فی غدی ممکن پیغمبر دی هغه علم لري د هغه څه چې په سبا کې سبا علم دی ورته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا لا خبر مكوا ما تسبع النشتا إذا الغيب مختصا لا تردي وقولي ما كنت تقولين قبل ذلك دين مخي تستويها رواية أغا مخي نتبه ومرضي وايا أو دا جملة مواجبين نبي يعلم ما فيه ذلك مولانا سبني باندي وفي إشكال يو إشكال خدلت دالي چې نبی علیہ السلام یو پردی جینۍ سره په بستر ولیکي لکه دا جینۍ وایي دا ربیع بل شاګرد سره خو بوډۍ ده چې دا بیان کوي بل شاګرد ته وایي چې ته ما سره دې په دې بستر ناست دی دقت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ما سره په بستر باندې کېناست نو غټ اشکال دی چې نبی علیہ السلام یو پردی جینۍ سره او پیغله جینۍ او بیا د واده نه وي چې واده شوي هغې په سبا خو موږ ورته ناوې وایو که نه عروس ورته عربۍ کې ورته عروس وایي او موږ ورته پښتو کې ناوې نو یو ناوې جینۍ ده لازمه خبره چې ناوې به ځانه ډولۍ کړي لازمه خبره ده چې ناوې به ښایسته جامې مچولي عروس ته لازمه خبره ده چې دا به حسینه وي او جامې او لباس او زینت او تزیین به کړي وي نو یو پردی جینۍ سره به بستر کېږي بعض علماء جواب کوي دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی ولی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم او په بل روایت کې قرائت کې راځي چې وهو اب له دا خصوصیت دی
جو کمزوري دي انتهایی کمزور دغه مطلب دا نه دی چې پیغمبر مبارک هو ابن لهم چې هر کله دا په حقیقت بنا شو چې هو ابن لهم او اقرب له نو بیا د امت د لونو سره نکاح ولې دی د پلار خو د لور سره نکاح نه دی یا د پلار خو د نوته سره نکاح نه دی خدا او د امت جنکه لونه شوي او د امت جنکه د امتی لونه شوي یې لونه شوي او یې نوته شوي نن د لور سره نکاح کیږي او نن نوته سره نکاح د امتی لور سره او د امتی لور سره نکاح کوي او لور سره کوم ځای نکاح کیږي نو النبي اولا بالمؤمنین د دې مراد تعظیم در نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم شو او اکرام شو او احترام شو او تبجیل شو نسبی پلاک نه دی ستر دی واجب دی څنګه د عام انسان نه ستر واجب دی غیدی نه دا معلومه چې ستر دی واجب دی نسب ستر دی واجب دی لکه څنګه د عام انسان نه ستر واجب دی د پیغمبر مبارک نه ستر واجب تاسو وایي په خبره بالکل نو دا جواب درست نه دی اصل جواب چې دا د حجاب نه مخکې زمانه ده د حجاب نه مخکې زمانه ده د مخ دا پرده د لاسونو پرده د خپو پرده دا نه وه چې عام سړي په دې کوڅو کې ګرځي او سوداګانې کوي او دا بوډاګانې ښځې هغه بوډاګانې ښځې چې قرآن دا استثنا کړی قرآن د دغه بوډاګانو استثنا کړی د قرآن حکیم کې هغه بوډاګانې ښځې چې اشتها ورته نه لري هغه بوډاګانې ښځې چې د هغې هم اشتها چاته نه لري نو که هغه بوډاګانې ښځې ستر نه کوي او پرده نه کوي او بازار ته ځي او ټیپر اخلي بازار ته ځي ډوډۍ راوړي دوکاندار نه ډوډۍ راوړي دا بوډاګانې ښځې چې اوس څنګه زموږ په معاشره کې قوت کې بار بار کوڅو کې ګرځي هغه ستر نه کوي د لاسونو ستر نه کوي اشتها ورته دا اشتها ده تاسو سره خبرې کوي الکانو سره خبرې کوي دغه رنګې به دا پیغلې جنکې هم دغه بلا د کوڅو کې ګرځي خبرې به کول جواز مختکته لاسونو تکته کوته کوي او کلام دا رجالو سره دا بالکل جایز دا هغه زمانه ده ولې ځکه چې دا بالکل بدر څخه پوری مسله ده ګوره قرینه ته ګوره ینځوکنا نو په هغه وخت کې تازه مړی شوی او دا حجاب حکم خدا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په واده کې نازل شوی دی هغه په یو کومه هجری ده ان شاء الله بدل راشي دا محمول دی په ما قبل د حجاب او د سوال کاوه چې کما قبل د حجاب شي نو تخلي د اجنبي سره ممنوع دی په یو کوټه کې یو اجنبي سره ناستا نو د حجاب نه مخکې ممنوع و ولې ورسره کېدي نو لازمه خبره ده چې پیغمبر علیه السلام ورغلی دی او د دې جنې مبارکباد وي نور سړي به خامخا ورسره په روایت کې ذکر نشته نور سړي لازما به موجود د پیغمبر علیه السلام سره د دې جنې خاوند به د دې جنې نور رشتہ داران به ایو سره خامخا قرائن بدل او ګوره دغه جنکه لګیا دي تابل تخلیرا نه لګا نور جنکه لګیا دي او هی تابلونه او نو سپیو او مرسیه وایي دویمه خبره مولانا صاحب څه دی دا واده په موقع تنبل وه اجازه تنبل وی باندې دا واده کوم خو شامي په کې ګوره یو جزئیه لیکلې ده دا ذهن کې واچو وی تنبل جائز دی او مونږان په کې دي دا جزئیه شامل نشته جلاجه مونږان به نه کا هغه شلنګار چې شلنګ مې کونه شلنګ مې کونه هغه خلاقل وته خلاقل جلاجل خلاقل مونږ په توګه ګورګان ورته وای ها ورته وای جنگولې وته جنگولې په کې دي یوا دویمه چې شامل کړي دي یو طرف ته ورته منوي بس پابندي تنبل باجا ورته وای تنبل تاسو ورته وای ها دیرا ورته ها دیرا یو خو به سرمن وي بل طرف ته سرمن بني او دریم دا یو لاس کې بني سي په بل باور اوس ګورم اوس یو شی دی چې هغه یو طرف ته سرمن لګي دی بل قام لګي ها یو قام سرمن ده او بل قام سرمن ده یو طرف نه وي او بل طرف نه وي دا نه
دا دغه نه دی. نمبر 2 دا چې په دوه لاسونو وي دا ممنوع دی. په دوه لاسونو وي په یو لاس په دې او بل وو او ګونګان په دې دا دوه اوس هم دا در په موقع او د واده په موقع جایز دی. او که یو انسان وسره اواز کوي ماشومان جنکه بالکل ماشومان جنکه او که بیر جنکه وي جواز شته او اواز کوي عورت دي بار او که خپل ماحول کې لګي او هیڅ وي او صدري ورسره وي جایز دي. او لاسونه پړقای دا خبره جایز. التسبيح للنساء خذوا لاسونه پړقاولم جایز. او که خدي وسره صدري وي بالکل جایز. زما یو شاګردو دا غواړم د شپږم نمبر نه لیک چاته مې ورو زپا دا کې ومه په دا روم کې څنګه کې تاسو دا نو هغه دا چې وکړل دي دا غیر راځي دا ورونه راځي او ما ته کې نه ستل نو ما ته غرور وی چې یاره دا ولې د مسلې تاسو وی دي په واده کې دا سمبل وهل او په واده کې دا سندره وایي او دا جنې چې دا فکر خلک دا جنجونه بودي وراګانې زموږ په ټولو ته وراګانې دی واده کورنه جنکه راځي د شپې او شمع مې بلې او ګډيږي ورته جنکه سمبلونه وایي او سندره وایي دا جایز دي ماته دغه سمانات په کې شریعت هغه مثال مثلا حدیثو کې موجود دی چې تاسو شاګرد دې زمارو دې دا دوا او هغه بالکل بند کړی دي چې نه بتامبل وره په قرآن کې تلاوت کوي او ذکر کوي او قرآن کې تلاوت کوي او تامبل منه او سندري منه ورام منه نه مال راولي هغه دا مکه وي خو توا چې هغه د واده دعوت ورکا او واړي دي هم دا چې په لور دراغه او خوشاله ولې مې متلمه کړی دونه دی ورته او تعالی راغلی مله ما وانه نه ما پوری ځکه چې مړ شي زار نه چې تاسو یې مور دې مړ نه چې مور مې یې واته مې دې ما ته خو چا وی چې کنه مړ شي او ذکرونه شروع تلاوتونه شروع شیخ الاسلام ګیره په نامه نو ذکر ده سبق دې ویلې عقل دې نه ذکر دوره دې کړې عقل نه ذکر ذکر مړ نه کې واده دې لار دې مړ دې کې مور دې مړ ده تلاوتونه خو چې کاری مړ چې خلک جمع کوي او ختمونه کوي بس لري دا خو خوشالي ده خدای پاک دا خو شریعت کې جیز او دا په خلکو په جنبو باندې ختم کوي کړی دا ما کې نه دومره ځان نه دې کړ شیخ الاسلام جوړ کړی دا شریعت دا خوشالي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا کوي عائشہ صدیقہ انصارو کې وادو ورته وی تاسو ولا جنکه نه لګي چې ورته سندره وای اتیناکم دا دی ورته حضور پاک وته خی چې دا ورته وای اتیناکم وحیاکم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم دا ورته وای سندره ورته وای ته پیغمبر مبارک کولی دي خلق ته او بل تا حدیث نه ویلي چې خدای روانه ویواده او پیغمبر علیه السلام لمخې لورل او نبی علیه السلام وته د خوشاله نه ودرېد وادله خدای روانه دي ما شومان ورسره روانه دي او رسول الله مبارک وته د خوشاله نه ودرېد تاسو او خدم خوشاله شو رسول الله مبارک خوشاله او وی اللهم انتم احب الناس الي ما درې رجات واقعیتا او ډیر راته ګران دا خو ثابت دي نو دوه وهل د خوشاله په موقع د واده په موقع د اختر په موقع جایز دي او باقی حضرت اغا موسیقی ممنوع ده موسیقی بیا په داسې موقع باندې مولانا سے ممنوع ده
خبرې مه کوه ولې ولې کوې کله ما یو پاڼه لیکلې وه هذا كتاب صندوق هذا بس أنا لا توصل Terus anda dikit berada. Dapat terus berada berada. Dalam mereka. Nanti duduk dulu. Dia mau bola jalan. مطلق د دینه جواز با د موسیقي په جواز نه قائم ولی قران حکیم کې الله فرمایي ومن الناس من يشري لهو الحديث ومن الناس من يشري لهو الحديث څنګه دی ليضل عن سبيل الله قران مصنف د ابن ابي شيبه کې والسند صحیحا ثابت ته مصنف د ابن ابي شيبه کې والسند صحیحا ابن عباس ترځيږي والسند صحیحا ومصنف د ابن ابي شيبه کې ابن عباس هو والله الغنى هو والله الغنى سرت مراد كذا في البيهقي والحاكم مصنف د ابن ابي شيبه کې بيهقي کې حاکم په مستدرک کې په سند صحیحه ابن عباس سلسوي اسوي هو الله الغنى سروت مراد دي والبصير هذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك بصوتك والبصير څنګه ورجلك دا څه دي واستفزز من استطعت منهم لا تقلشا قال مجاهد المراد من صوت الشيطان الغناء والمزامير قال مجاهد المراد من صوت الشيطان الغناء سرود والمزامير سپیله نظام پیژنه کنه وګورئ چې پکې وایي دلته په کوم دي پاتوله کې اوازونه شي الغناء والمزامير قران حکیم کې بدلې اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ورغدين غري ولا تبكون وانتم صامدون قال ابن عباس وعكرمة هو الغناء باليمامية الصمود الصمود هو الغناء سرود توي باليمامية سرود بجنة سرود ده
سرود اغا صوت مرکبه چې کوم आवाज مرکب شي یو پښپېلې بل خواډولي یو خواډولي بل خوا باجي یو خوا باجي بل خوا ګړوګالي دې ته سرود ویل کی ورپسې دا عن ابو موسى الاشعري عن ابي مالك الاشعري عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي اقوام يستحلون الحر دنا والحرير ريخم والخمر والمعازف معازف دستن تکور سرود سامان دو کتاب الاشربه دا بخاری کی گورا دا بخاری روایت ہے یکون فی امتی اقوام یستحلون الحر جناب حلالی عقیدہ پاربا دا مطعی جوازون پیش گئے حریر ریخم خمر او معازف دا سرود سامان دا سرود جی ٹی وی پکڑا ٹی وی دغه سامان دي ته ته ویل کېږي دا تر سامان نه ها پکې تصویرونه نه او د خځو تصویر او د جنکو تصویر ډرامي او فلمونه پکې نه کوي کمپیوټر باندې بار کومه قلم استعمالي ګوبل استعمالي کتاب الاشربه د بخاری او دا افمن هذا الحديث تعجبون في ثبوت هغه کنا هغه کې بل ثبوت معنا څه ده قال محمد بن الحنفية ومجاهد وأبو حنيفة قال محمد بن الحنفية ومجاهد وأبو حنيفة رحمهم الله المراد منه الغناء عيني بعد حوالة درهم شرح البخاري والفصيل عشاء ناشنا ورا قال مجاهد كنت مع ابن عمر فسمع صوت الطبل دور طبل پیجنے کا یو وردا تنبل دی دانا طبل دول تویلی کی دول پیجنے ولا طرفون ته جوړه لري کیږي بس طبل فادخل اصبعه في اذنيه وقول لي بده ولا ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات درې کرته به ګوتې منډه आवाज اورېده چلری بشو ګوتې منډه بیا आवाज اورېده چلری شو आवाज نه اورېده ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه کی روایت ابن ماجه او بل فقم نمبر بورا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة قذف ومسخ وقذف ورا في هذه الأمة قذف مكبتليكي خلق بنا نوذي مسخ مكونا وبديكي وقذف كاني بوري او قذفنا ورا جواز كاني ندي لدرون ملي وميزاي وبمباري قذف زلزلي بلد مكبتليكي مسخ وقذف برنا بمبارکی دیزای رون جزون بمباری فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله قال اذا ظهرت القيان دمه معازف گانا بجانا سرور تن تکور اذا ظهرت القیان دمے فنکارانی دیکھیں اور بسی سے چہرے معازف وشربت الخمور حدیث ابو داود کی دی روایت کا عبداللہ ابن عمر فدویم جس کتاب الاشربہ کی اور حدیث ابو داود کی دی فدویم جس کتاب الاشربہ کی روایت کا عبداللہ ابن عمر
او حدیث دا پر روایت ابن عباس دی ابو داود کې باب الاوعیه کتاب الاشربه کې دی باب الاوعیه او حدیث دا ابو هريره پر روایت دی ترمذی کې باب الفتن کې حدیث دا ابو هريره پر روایت دی ترمذی ابواب الفتن کې باب ما جاء في اشراط الساعه او حدیث دا علم دی ترمذی کې ابواب الفتن کې کوئی شی ور باندې نو دا مطلب نه دی چې د دفنه مطلقه د سرود تنتکور او موسیقي په جواز باندې دلالت کوي تمام کې راو شو او دینه بل څه معلومه شو ودرېګا چې نه کې دوه وادي شي بالکل مرثیه ویل د مړو دم جایز نو دبه او مرثیه ویل دم جایز دي د ماشومان اواز عورت من نظام دي معلومه شو او نفذ علم غیب خاصه الله دا وقولي ما كنت تقولين لو فرفتي شاء او د بدر کې شرکت کړی دي انه دغه مناسبت سبب چې بدر کې شرکت کړی دي دا ټول ملائکه من اشتراکي د رحمت مرادي دي به تنبيه قلب ولا صورت به درې خلاف د مستثنا دي انو روایت کې یو د توکه حراسه یو د ماشیو د ګړو کېلو یو زاریه چې کم اغا کار والا توکه والا ګړو کېلو والا زاریه ولا صورت يريد صورة التماثيل التي فيها أرواح صورة أغدى الوجه روح بس الذي روح تسوية مولانا سے بھی وہ خبر دہن کی واجہ بعض خلق دلیل کیمرے تصویر جائز کر بعض خلق دلیل کیمرے تصویر جائز کر ولی جائز کر جواز وجہ رہتا ہے اگیوئی یو یادو ساتا بعض حضرات دا دلیل ہوئی پیغمبر علیہ السلام نے کوم صورت منا کړی دی آغاز سایدار صورت دی سایدار پیژنې بوت جوړ کړی دی تمثال وتفار دی دانچا وته او دا تصویر کې دی نو دا سایدار نه دی څه دی به سایه دی سوري دی سوري دا په کاغذ کې کوم تصویر موږ وایو بلا جایز دی دا بالکل بالکل مرجو قول دا بالکل مرجو قول صورت مطلق دې دلته ولا صورت يريد صورة التماثيل تمثال نه یادې څه یادې تمثال جوړول مزان نه ګرا ده کوته او صورت التماثيل چې صورت التماثيل شو نو دا غیر سایه‌دار دی تمثال سایه‌دار دی او صورت التماثيل ور لفظ د تمثال ذات فقدان حرام دی بوته يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور التمثال او دانچه جوړول فقدان حرام دي کو تاسو انشتا اجدا کې صورت جدا شي صورت څه ویل کېږي داغه تمثيل داغه تمثال شکل جوړول او بغیر سایه دا چې کوم زمون بعض علما دې ته جایز وي دی والا ولې په دې نه سبا کې جماع ده چې سایه‌دار ده بغیر سایه‌دار په کاغذ ته جوړ کې په کاغذ باندې دا صورت ګناه ده خبر د ډیجیټل کیمرې ده هغه باندې نه سبا کې جماع ده چې هغه صورت چې په کاغذ باندې جوړ کې یا په کپڑا جوړ کې یا په دیوال باندې جوړ کې او د زیرو ته ده حرام لعن الله المصورين الممثل استعمال ندي المصورين لفظ دي او حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس مدینه منور کې خلی هغه د سورته جوړ دا سورته دا په کاغذ باندې نو نبی حضرت عبد الله بن عمر څنګه بلا خدمه تبدلات بلا حرام دي الله پاک په قیامت پر شکر کوي هغه چاته چې دا سورته جوړي بأن ينفخ فيها روح ولا تبنى مصري او لوی اسپیلیو ترمذی کې بلاشي دې کې خدامه رضا کوي دوی کا
خامخا نه صبرې کې او رزق پکې ګټل غواړي نو د کونو جوړوا دا وایي دا هغه څه جوړوا چې کوم څه کې روح نشتا جبل شو سندریش وا او اونن وا اشیا دا جواز اوس مولانا دې څو د لیدي کې د دې جواز خالي دی راغی وجه ده دوی وایي چې یو متحرک تصویر څه کوي متحرک سړی متحرک څه جنې کوي دا ځلا څنګه خبره سره راځي ویډیو چې لا کوته وایي بلا جایز بلا نقش شي دا څه کوي نقش شي دا لکه شیشه کې سړی ځان ته نقش دا چې ته مخامخ ورته ودرېږي دا یو د شیشې په شان مثال دی لکه یا ماربلو کې ګوري یا صفا کاڼي کې تا خپل شکل ښکاري یا شیشه کې تا خپل شکل ښکاري دا څنګه ودا شي مولانا صاحب زما دې سره اتفاق نشته زما دې سره اتفاق نشته ولې اتفاق نشته ما ته ګوره نقش تابع بدچا د دې نقش لکه زه مخامخ په بنا کې ښکارم او زه لاتېږم نو اما سره لاتېږم او که زه نه لاتېږم اما سره نه لاتېږم او که زه غایب شوم امر آیا دا متحرک تصویر هغه دی نه نه دا خو دوه قسم لري یو دی وخت فور ما ته په خپل پټ کې کار ما ته په خپل سترګې کار ما ته خپل عینه کې پټ کې ګور دا ان نه دی اف دی او ما ته په ځان کار دا خو بالکل نه ښه لیکن چې دا ته ان کې نو دا نقش نه دی دا کمپیوټر ما واخلي دا بالکل زه منتقشم چاته کمپیوټر ته منتقل او هغه کمپیوټر بیا په نرو د بجلی د لهرونو په ذریعہ باندې د بجلی په لهرونو په ذریعہ باندې دې کې دا کرخي دا چې کوم سکرین دی کنه دې سکرین کې نری کرخي دا هغه کرخو په ذریعہ زما تصویر منتقل شي دا لال کمپیوټر ته زما د عکس کیمرې واغشته زما د عکس چا واغشته کیمرې واغشته او چې کیمرې واغشته نو کیمرې د کمپیوټر تلاب البته په یو خاص ذراتو بدل کو او بیا د په سکرین کې نری کرخي دا کرخي په سکرین کې موږ ته په نظر نه راځي خو دا ډېرې باریکې نری کرخي دا نو چې هغه د کمپیوټر نقش هغه کرخو ته مخامخ کېږي او د شانه په د بجلی لهرونه دي نو په هغه کرخو نه بیا نوې تصویر جوړېږي د هغې کرخو نه زه به نه یم اوسه زه به دلته موجود هم نه یم ګوره هغه چې کوم عکس دی عکس اخو د دې عکس تابع دی د دې عکس وي نو عکس به وي او د دې عکس نه نو عکس به نه ته خو ته سبا نه ویم هغه شی جوړېږي ځکه مړی ویم هغه شی جوړېږي او دا ولې هغه شی جوړېږي دا به ځکه دا په چا کې منتقل شي دا په هغه کمپیوټر کې منتقل شي دی یو دلیل وایي دی دا خو نری ذرات دی وایي او یو فقهاو لیکلي دي فقهاو چې هغه صورت چې هغه غیر مرئي وي لکه یو دونه صورت راکوټې شو چې هغه په نظر بالکل نه راځي هغه غیر مرئي دی دا جایز دی او دا واقع شامل شته هغه صورت چې هغه په نظر بالکل نه راځي دومره راکوټې شي غیر مرئي شي دې صورت خو غیر مرئي دی د سترګو د سر د غوږونو د پوزې پټه پکې نه لګي دا جایز دی نو چې تاسو په دې ډیجیټل کیمرا کوم تصویر واغښتو نو هغه نرو ذرات باندې بدل کو هغه په سترګو په نظر نه لګي مولانا کوم تصویر چې په دې کیمرا واغښتې یا په ډیجیټل کیمرا یا په دې سیستم وړي واغښتې نو دا من حيث انها ذرات محفوظه او کنه دا سبا په سکرین باندې یا په کاغذ باندې په حیث تصویر ښکاري معالی څه شي معالی دا کرخلی که معالی هغه صورت دی معالن صورت دی د خدای بنده دې لپاره دا تصویر نو باسي چې دا په دغه غیر مرئي صورت ما سره معقول دې لپاره نو باسي چې غیر مرئي تکو او کرخو کې به ما سره معقول دي دې لپاره وباسي چې زما سبا ضرورت راغی نو سکرین په دې شکل کې وباسي یا که زما سبا ضرورت راغی نو پرنټ ټیمر سټیشن که سبا زما ضرورت راغی نو دې په هغه دغه مر سټیشن څه وته ویل کېږي دا فلیکس مر سټیشن دې په دې مر سټیشن او دې پرنټ مر سټیشن نو معلوم بیا څه کېږي
یا صورت کې تصویر شو پورا یاد وساته یو دا دویم ګوره هغه چې دا کوم علما د تصویر د جواز قایل دي نن سبا فتوا ورکړي لکه زه به مثال درکړم زموږ تصویر عثماني صاحب یا رفیع عثماني صاحب هغې هم ګورې د دې تصویر د جواز قایل نه دي هغوی هم د تصویر د جواز قایل نه دي ما سره خو انوار الباري نشته ما سره نشته خو ما یو جلد یو طالب سره وکتلی دی یو جلد یو طالب سره ما کتلی دی هغې کې هغوی د دغه تصویر د ممانعت قایل دي د دغه تصویر هغوی د ویډیو قایل دي چې کوم دغه کوي ته ورته ویلې کېږي ویډیو راځي او د هغوی مثال دا دی چې دا ویډیو څه شی دی دا داسې دی لکه شیشه کې ته ورته ویې لکه نقش ورته وایې که ته ورته وایې عکس او نقش ورته وایې لیکن زما دې سره اختلاف دی د شیشې نقش او عکس جدا شی دی او د دې عکس او نقش لکه هغوی ډایرکټ چې کوم ښکاري د هغې د جواز قایل هغوی چې کوم ډایرکټ تا ته ښکاري که نه او متحرک دی یا مثلا په کمپیوټر کې راشي د هغې قایل دي ولې هغې وایي دا تصویر او صورت نه دی بلکې دا څه چې دی نقش دی او عکس دی زما ورسره اتفاق نشته عکس او نقش د ذي عکس او د ذي نقش تابع دی دا خو هلته محفوظ شو د یو صورت په شکل کې په کمپیوټر کې څه شو محفوظ شو چې کله ته غواړې نو تی پیدا کړی او چې کله ته غواړې ګوره د دې نه چې فوټو مباسي که ستاسو کوي چې دا کوم متحرک تصویر دی د دې نه د یو خاص سړي صورت یو فوټو په شکل کې روباسي پروفیل کې نشي رسېدلی حاجي او تصویر روباسي که ته د دغې ویډیو نه د یو خاص سړي تصویر اخیستل غواړې نو باقاعده ته هغه تصویر رسېږي او بله دا ده جواز ما ابل او د رفیع عثماني صاحب یو ویډیو باندې کې واورېده هغې وایي چې دا جواز هم دې وخت کې ډېر ضرورت دی ولې په میډیا باندې د اسلام خدمت پکې کېږي د دین خدمت پکې کېږي او باطل لګیا دي هم د دې ویډیو په ذریعه د خپلو باطلو خدمت دی او لګیا دي کار پکې کوي نو که موږ د دې په ذریعه دا کار وکړو څه جلب وشي مولانا صاحب دغه فایدې دي خو نقصانات یې مور که د جواز فتوا دې ورکړه که نه د جواز فتوا د انټرنیټ باندې د دې څیزونو د کتل او د جواز او د ټي وي نو ورشه وګوره دې بیا به د دې ګمراهۍ نه دې څوک منې کوي والله که غټ شیخ الاسلام طالب هم دې منې کوي سبب نیټ ګوري او دې وایي زه په ډایرکټ د دین خدمت کوم او چې څنګه دې نیټ کولاو که نو ته به جایز شی ګورې او هلته په غاړه کې به درته پړق پړق کېږي غاړه کې به درته څه کېږي پړق پړق به ګوري چې دې دا باندې کلیک کا نو چې هغه پړق دې کلیک کړه نو د انډیا ډمه بربنډه به هم درته ښکاري او د زنا کیفیات هم پکې بیا ویني یوازې زنا نه هغې به درته څه ښایي د زنا کیفیات هم درته ښایي نو مثبت 1% کې او 99% پکې ګمراهي روانه ده ټیک ده چې ستا سوچ خو بدئ چې دا د دین د خدمت لپاره او د عقایدو د ترویج لپاره او د باطل د رد لپاره د استعمالو خو دا به په سلو کې 1% سړی وي دا به صرف تقي عثماني وي بل به څوک به نه دا به صرف یو کسي چې دا کار به کوي او 99% خلک به دا د ګمراهۍ لپاره ذریعه استعمالوي او ته چې وایې چې په ټي وي کې دا څیز دا جایز دی زه ټیک شوه ما له خو ډایرکټ دا متحرک تصویر جایز کړ لیکن د هغې چې هغه کوم انسان راځي او هغه هلته کې هغې سره به څه کوم ټي وي کې خو روان دی سړی هم روان دی زه ټیک شو د سړي خو ډایرکټ تصویر دی ما له جایز کړو لیکن جینۍ سره کوم جینۍ سره به یو جینۍ فورن سړی فورن جینۍ فورن سړی فورن جینۍ فورن سړی هغې سره څه وکړم هلته کې سړی پکې راښکاره شي نو زه به سترګې ښکاره کړم ښځې ته ښځې خوش سړی سړی تا له کتل منه همې واخله دی وکړو جینۍ راله جینۍ راله ښځه به وایي اوس ته سترګې پټې کړه خوشه جینۍ راله زه ورته کړم دې سره ورته هغې سره څوک هم چې هغه بربنډې جینۍ پکې را روانې ته خو د ګوره مطلق د جواز هغې ورسره وایي ده چې زمونږ مقصد دا نه دی چې تاسو به کې جنبو ته ګورئ زمونږ مقصد دا نه دی چې تاسو به کې څه ته ګورئ ښځه ته ګورئ زمونږ مقصد دا چې تاسو به کې سړو ته ګورئ دا خو ټیک شو ستا مقصد خو دا دی خو ترتمیز به دې څوک راولي دا او د جینکو هغه بربنډو سرونو سره څه کوي او د جینکو هغه بربنډو سینو سره څه کوي او بیا چې د جواز فتوا دې ورکړه نو ورته انټرنیټ رښتیا وایه انټرنیټ کې مولا تب او پټکي تب او ګیرې طبقې والا استعمالوي نو 100%
نه 99% ګیرو پټکو مولیانو طالبان غلط استعمالي خپکېږي یو کیسه پیښې ما حال دې وګورل غوندې گمراه هوته وګوره ته خو زوی چې دا حتی دا خیر پیدا لم نو یو کیسه خلک به د خیر پیدا وایي به تاسو اتفاق وکړو کو نه نن دې خلک به د شر او د ګناه پیدا او دا نقش نه دی نقش واغې ته د دینه کتابي دینه کله کله نقش نه خپل کړی اول طریقات اقوال ته په کرخو کې محفوظ شو او دا کرخې چې کله غواړي ته تصویر استېږي کله چې ته غواړي تصویر استېږي دا خو هغه شی نه دی کنه یار نه تصویر دا شی دی چې مخامخ ورته ګوري هغه خو په دې سکرین کې نری نری کرخې دي هغه کرخو ته د هوا او د بجلی د درونه مخامخ کېږي او دا غي نه مستقل نقش جوړي ظاهر کې ما ته د ما تابع ښکاري او په حقیقت کې دا زما تابع نه دی دا کمپیوټر ته لاړ په کمپیوټر کې د صورت په شکل کې محفوظ شو هغه صورت لا د بجلی د درونه حرکتونه ورکوي هغه صورت الته کې دا سکرین کې چې کومې کرخې دي دا هغه کرخو نه ځان له مستقل شي جوړېږي نه د شیشې په شان دی څه وایي مولانا تقی عثماني او دکتور وهب رضیلي د خپل فتوی څخه رجوع کړې ده د فتوی موجود بالکل دا څه اصل کې دوی مخکې فتوا ورکړې وه د دې تصویر د جواز دا په لوی کوم حقیقت فتوا ورکړې و د دې تصویر د جواز چې بیا د کراچۍ د علماو په تحقیق راغی نو د خپل د تصویر د جواز نه رجوع کړی دا لیکن د متحرک تصویر د جواز قایل د دې نه رجوع نه کړی متحرک تصویر واقعي هغه یو شرط دی چې متحرک تصویر موږ د جواز قایل یو او د ضرورت توجه نمبر 1 او دویمه نقشې وته ویلي او دویم وایي چې د متحرک هغه تصویر د جواز قایل چې د دې صورت د متقاتل جایز دي نو تصویر هم داغه قتل جایز دي او چې کوم د دې صورت قتل ممنوع نو تصویر تام قتل ممنوع تاسو وایي مولانا صاحب خمر حرام دي د پیغمبر علیه السلام زمانہ کې خمر پسې باندې جوړېدل الله په ماشين هونو کنه نو د ماشين د وجه نه دا حلال کوستل تکي حرام کوستل تکي حلال دي ته به هغه زمانه کې خمر جوړېدل خلاص وبان او دې زمانه کې په ماشين جوړېږي دا ماشين د وجه نه حرام حلال دي چې نه هغه زمانه کې بس چې کومه ټوکړه جوړېدل لري خمونه څه به جوړېدل خلاص اوس په دې جوړېږي دا ماشين د وجه نه حرام حلال دي نو سبا هغه زمانه کې په ګوتو جوړېدل کوم ماشين جوړېږي د ماشين د وجه نه کوم شي حلال علت څه شي دی علت د روح نقش وکاغذ یا پټپله جوړېدل هغه وخت مو لعن الله المصورين خیر ورته شوی دا بعد خیر ورته شوی دا لا تدخل الملائکه بیتا فيه سوره التماثيل التي في الارواح او نبی علیہ السلام فرمایي پیغمبر علیہ السلام چې چا صورت جوړ کو نو د قیامت پر کل په یوم القیامت بأین فقبیها وليس بنافذ مخکلا شوا وی حضرت دا اوگد حدیث سبب وی لیکن لسانی اوزوٹے کی دا تازا قدری نشی ایلی اوزوٹے کی وی کاغذ انہوں نے بیتا Saya sudah diwan.